مسلمان چې هغه مکلف دی، انسان چې کوم گناهونه کوي، بد عملی کوي، نو د هغې د سبب هغه ته مصیبت تکلیف رسی او یا الله د هغه درجې اوچتوي، نو هغه له دنیا کې لږ ډېر تکلیف ورکوي. ماشومانو ته خطاب نه دی ځکه چې مکلف نه دي. انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات مخاطب نه دي. نو که انبیاء له الله دنیا کې څه تکلیف ورکوي نو دا د ګناهونو د وجې نه دي، ځکه چې هغه خو معصوم دي، د ګناهونو نه پاک دي، نو الله د هغې درجې اوچتوي. حدیث کې راځي کله کله الله یو انسان له یو مقام ورکوي، یو درجه، خدای په خپل عمل هغه درجې ته نشي رسېدی، نو دله مالی یا جانی څه تکلیف ورکي نو هغه درجې ته الله دې ورسوي. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هغه چې رسي تاسو ته څه مصیبت څه تکلیف، فبما نو په سبب د هغې کسبت چې کړي دي ایدیکم لاسونو ستاسو، تا چې کوم بد عملي کړې ده نو د هغې د سبب تا ته تکلیف مصیبت رسي. ویعفو عن کثیر، او عفو کوي معافي کوي الله د ډېرو ګناهونو. که د انسان هر ګناه د سبب هغه له الله تکلیف ورکولی مصیبت، نو ده به دنیا کې چرته خوشحالي نه وه کتلی، چرته به راحت نه و موندلی، نو الله ډېر ګناهونه معاف کړي او د لږو ګناهونو د وجې انسان له تکلیف مصیبت ورکړي. وما انتم بمعجزین فی الارض، او نه یې تاسو عاجز کوونکي الله لره په ځمکه کې. الله نه تښتېدی نشي، الله کمزورې کولی نشي، عاجز کولی نشي. په کوم حال چې الله تا ساتي نو په هغې به ځان ساتي. وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، نشته دی تاسو لره بې د الله نه څه معاون او نه مددگار. ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، قدرتونو د نښو د الله نه دي عقلی دلیل. ومن آیاته قدرتونو د الله نه، شیئر کرو لائک کرو اللہ کی رضا کے لیے. ومن آیاته نښو د الله نه الجواری کشتی دی لوی لوی جازونه چې روان دي فی البحر دریاب کې کالاعلام پشان د غرونو. الله لوی لوی سمندر پیدا کړی دی دریابونه، او په دې کې دا کشتی دا دریابي جازونه روان دي کالاعلام پشان د غره. یو لوی جاز دی پکې هوټل دی جومات دی قسمه شیئر کرو قسم لائک شیان کرو دي. اللہ کی رضا کے لیے. ومن آیاته قدرتونو د الله نه الجواری لوی لوی جازونه دي فی البحر روان دي په دریاب کې کالاعلام پشان د غرونو. کی ماړی ته لاړ شه نو تا ته به لوی لوی جازونه ښکاره شي پشان د غرونو دریاب کې ولاړ. ان یشاء یسکن الریح، که وغواړي الله نو وبدري بادونه هواګانې فیظللنا رواکدا نشیبا دغه جازونه ولاړ علی ظهره پشاد دریاب. الله سلی سردا جازونه بوزي، کچرته الله دا سلی ودري دا هوا ودري نو جازونه به ولاړ پاتې شي. نو دا د الله د قدرت نښې دي، د الله د عظمت. نو که یو سړی دا سوال کوي چې سلی سره خو جاز نه ځي، جاز خو پیټرول سره ځي، ډیزل سره ځي، ګیس سره چلیږي، نو دا پیټرول چا پیدا کړ دی؟ دا ډیزل دا ګیس د ځمکې نه چا پیدا کړی دی؟ او دې انسان له دا عقل چا ورکړ چې دې پیټرول سره جاز چلاوه؟ ان یشاء یسکن الریح، که وغواړي نو وبدري هواګانې بادونه فیظللنا نو پاتې بشي فیظللنا نشیبا رواکد ولاړ علی ظهره پشا د دریاب. ان فی ذلک لآیات، یقینا بدی کې دلائل دي لکل صبار شکور، هر هغه چا لرا چې صبر کوونکی شکر ادا کوونکی.
او یوبقهن کسیلی الله بند کی نو جاز به مس کی ودریږي او کسیلی زیاده کی سخته کی نو جاز به ډوب شي او یوبقهن یا بتبا کی دلرا بما کسبوا په سبب د عملونو د دي ويعفو عن كثير او عفو کی د ډیرونه انسان استاد بد عمله د لا سب الله د اجاز تا ډوب کی ويعفو عن كثير او معفي کی د ډیرو ويعلم الذين بيجني الله کسان یجادلون فی آیاتنا چې جګړه کې پایتونو زما کې ما لهم من محیص نبی دی لرا لار د تیختی ما لهم من محیص نبی دی لرا سو خلاصي ورکون کی بیا به د خلاصي لار معلومه نه فما اوتیتم من شیء نو هغه چې درکړې شوی دی من شیء سشی سمال جاز بلډینګونه تا سره کنن سشه دے گاڑی دے بنگله دا مال دے کارخانه دا اجازونه دي فما اوتیتم نو هغه چې درکړې شوی دی من شیء سشه فمتاع الحیات الدنیا نو لگا سکا ژوند دنیا دا دیتا الله وی دا متاع دے دا خو معمولی شی دی وما عند الله خير وابقى او هغه چې الله څخه دی غوردی او همیشه دی د دې دنیا د ژوند مقابله کې چې کوم نعمتونه الله څخه جنت کې دي نو هغه ډیر غوره هم دي همیشه هم دي للذین پارد هغه چا آمنو چې ایمان راوړو وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري ایمان او توکل والذین هغه کسان یجتنبون کبائر الاثم والفواحش چې ځان بیرته ساتي ځان بچ ساتي د لوی ګناهونو د فحشاونا کبائر الاثم د شرکیاتنا بدعاتنا لوی ګناهونو نه ځان ساتي والفواحش د بے حیاي کارونو نه ځان ساتي واذا ما غضبوا هم يغفرون او کله چې دی غصه کړي شي هم یغفرون دی بخنه کوي دا ایماندار چې الله باندې ځان سپارلې دي د لوی ګناهونو نه شرک نه بدعات نه هر قسم ګناه نه ځان ساتي او د فحشاو نه ځان ساتي او چې کله څوک تنګ کی غصه شي نو بیا بخنه کوي والذین استجابوا لربهم او هغه کسان چې قبولتیا کوي د حکم در رب خپل استجابوا د الله حکم مني واقاموا الصلاه ودري منزلرا وامرهم شورى بينهم او کار د دې د مشورې دی په منځ د دې کې سم مسله را پیښ شي څه ضرورت را پیښ شي نو بیا ځان کې جرګه کې ځان کې مشوره کې ومما رزقناهم ينفقون او هغه چې ما ول رزق ورکړي دي دا غینه خرج کوي نه صفاتونه ذکر شو ایماندار توکل کوي ځان د ګناهونو نه ساتي او چې کله سو غوسه کینو بخنه کوي او د الله حکم ته تیار ولاړ دي تابعدار دي قبولتیا کوي د مانزه پابندي کوي او خپل د کارونو خپل ترمنځ مشورې کوي او د الله په دین خپل مال خرج کوي والذین اذا اصابهم البغي او هغه کسان دي چې کله ورسېدي تا سزياته ظلم هم ينتصرون بیا بدل اخلي هم ينتصرون بیا انتقام اخلي اول یو چې بخنه کوي او اوس وی چې انتقام اخلي کله یو سړی تکلیف رسي پریشانی رسي نو یا خو بده پیغمانه نو که پیغمانه شو نو بخنه ورته وکا او که پیغمانه نه او نه بس کوي د خپل روانینا نو بیا پښتانه وي چې کوګ مخ څنګه وي سوق باندې سمېږي نو کوګ مخ چې را بیا سوق واړي
والذین هغه کسان اذا اصابهم البغي چې کله ورسیدي تا ظلم زیاته هم ينتصرون نو بیا بدل اخلي انتقام اخلي وجزاء سیئه سیئه مثلها او بدلی د بدی بدله د په مثل داغي وجزاء سیئه سیئه مثلها بدله د ګناه جهنم دې په مثل داغي فمن عفا نو چاچی عفو وکړه واصلح ځان برابر کو بشرا فاجره على الله نو اجر ثواب د په الله دې انه لا يحب الظالمين یقینا الله مینا نکوي ظالمانو سرا ولمن انتصر او چاچی بدل واغستا انتقام واغستو بعد ظلمه رستو د هغه چې زیاتې شوی او د سرا یو سړی مظلوم او بیا خپل بدل واغس فاولائک ما علیهم من سبیل نو دا هغه کسان دي چې نشته دی باندې سملامتیا د باندې هیڅ ګناه نشته انما السبیل یقینا گناہ یقینا ملامتیا علی الذین فهغ چادا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو باندې ظالم سړی ملامت دی دی ګناهګار دی ويبغون فی الارض سرکشی کوي پزمکه کی روانه کی پزمکه کی بغیر الحق نامناسبا اولئک لهم عذاب علیم دغه دی چې دلر عذاب دردون کې دی ولمن صبر او چا چې صبر وکړو ځان کلک په دین باندې وغفر بخنه وکړه مخی واړو د مشرکنا مخی واړو د شرکنا ولمن صبر چا چې صبر وکړو وغفر بخنه وکړه ان ذلک لمن عزم الامور یقینا دا صبر او دا بخنه د همت د کارونو نه دی دلوی کارونو نه دی د فرض کارونو نه دی هر سړی کله صبر کولی شي هر سړی کله څوک معاف کولی شي دا ډیر لوی همت غواړي دا صبر او دا غفران دا الله بازو بازو خلقو शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।